نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د استغفار ډیر زیات او عظیم شان ختم ده. تاسو باید ترتیب او په دې طریقې کار باندې د استغفار د وظیفه وکړئ. ان شاء الله العزیز به تماشا کوئ چې تاسو کار څومره په ښه طریقې سره او څومره بهترین طریقې سره کیږي. حاجت دی ناممکن حاجت دی نه پوره کیږي، مشکل دی ناممکن دی او تا ته بالکل زړه واله چې دا به څه کوم سره نو هم نن د استغفار دا وظیفه شروع کړه. ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه تمام کارونه په دې وظیفې باندې وکړي. محترم مسلمانانو خویندرونو، په چا باندې قرضونه راواوړدل او ډېر زیات راواوړدل، پلار سره ټینشن چې اوس به څه کوم یار. استغفار دا وظیفه شروع کړله، الله پاک له تمام ټینشن دا ختم کړل. هغه قرضونه د غیب د خزانو محترم الله پاک پوره کړل. لکه هم تاسو باندې قرض وي، هم ستاسو حاجت وي، هم ستاسو مشکل وي، راځه دا وظیفه وکړه. ان شاء الله العزیز ګارانټي زه درکوم دله الله پاک به ستاسو هر قسمه کار محترم ادا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته زوروره ده، ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. بس تاسو ټول محترمو کې په ژوند کې پیره دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو هر قسم حاجت ده پوره کړي. الله پاک به تاسو هر قسم مشکل ختم کړي. که تاسو مشکل دا د رښتې وي، که تاسو مشکل دا د واده، که تاسو مشکل دا د کاروبار او کاروبار پټه به رواني کې نه، یا دا سره پیسې شته او تعالی چل درځي نه چې خدای پاک څنګه کاروبار شروع کما سو کما زو. ان شاء الله العزیز دومره بهترین طریقې سره الله پاک ستا کارو کی چې تا دا پته مونږ لګي کار محترم دا وشي. دومره بهترینه کته د حج اراده کې یا مطلب د عمرې اراده کې الله پاک به د غیب محترم اسباب برابر کړي. د غیب تر پته مونږ چې خدای پاک دا کار چاو نو صرف منګ با امید د الله پاک نه ساتو او په امید باندې محترم دنیا خړای شي. او چې کله ته نا امید شي، مایوس شي، بس ګډ کې وځي کې پروتي او چړن بشي سبا ختم شي مړ بشي ستا کله ټینشن واغستو چې دا کار هون کیږي دا مشکل دی، بس دا وستا اخیری ورځي ناکامي د کامیابی ډومبې پوړې ده. چې کله پته ولګي چې یار اوسو نشم لکه چې کله ماشوم هپوړه کوي لګ پاس را پریوزي بیا ودرېږي بیا را پریوزي بیا ودرېږي بیا را پریوزي هار نه مني ماشوم، هغه پوره هار نه مني چې څو پورې ماشوم د ګرځېدلی نه. نو کو چېرته ماشوم ناست دی په ارام چېرته لکه دا خو کار ګران دی او نه کېږي او نشم ګرځېدی او را پریوزم خوږ به شمه دا به ټول عمر دا ماشوم وي او په زانګو کې پروت وي هپوړ بیا کولی. بس مطلب دا ما دا شو چې موږ محنت کوو، موږ کوشش کوو، موږ سټرګل کوو، ګزو به مخکې به ځو، ژوند کې به نوي څه کوو. ان شاء الله العزیز تماشا کوئ، الله پاک به حالت ډېر زیات بهتر کړي. دارنګه محترم یو سړی و نو هغه زوی داسې مزغور یې ډېر کار کوو نو واده یې وله وکړو. یاره کېدای شي دې واده سره دا سړی شي. نو موږ دا تجربې کوو، تجربې مه کوئ. ها چې سړی لیونی هغه لیونی بدلون له مه کوئ. واده ولو کې یاره دا وایي لیونی دی ما سره کار کوي نو د واده سره به ټیک شي. پردی خور لور عمر دا خراب کړو سره تا ته پته لیونی دی سم په واده باندې لیونی ټیک کې چې تا اوس به ټیک نه کړو. تا سره تقریبا شل دېرش کاله وشو نو څنګه به بل څوک به ټیک کړي. مطلب دا شو چې واده ولو کړو هغې نه بعد دا زوی وشو لور وغیره ژوند هغه سلسله دا روانه وه. پهله دې سړي چېرته چا نه پیسې راواغسته اوس غیب شو، پته یې مو نه لګېده چې څه کم ولاړ یار او ډېرې پیسې وي. خلک راغله د پلار پسې ول چې ستا زوی دونه پیسې اخیستې نو نشته اوس ماله پیسې راشه بله. نو پلار دومره حیران و خدای پاکه پریشان یم چې څه وکړو. استغفار دا وظیفه ده چا ښودلې وه چې یاره تاسو د استغفار دا ختم شروع کړئ، الله پاک به ستاسو کار ډېر زیات بهتر وکړي. محترمه هغه د استغفار وظیفه شروع کړله او 3 ورځې کړې نه وه چې زوی به سره نه وکړو چې یاره دونه پیسې ما در لېږلي دي پلانکي په ایزي پیسه باندې یا د بینک په بینک باندې پیسې راواله پلانکي نه مې راغستې بیا هغه له واپس ورکړه. پلار دومره خوشحاله شو دومره ولې ځکه د استغفار برکت دی. محترم قرآن کې الله وایي چې الله پاک به ستاسو لپاره نهرونه جاري کړي.
الله پاک به تاسو لپاره چینی جاری کړي الله پاک به تاسو له باغونه ولګي الله پاک به تاسو له مال او دولت درکړي او دا رنګ الله پاک به تاسو ته باغات محترم ادا بوته دومره بهترین او پاورفل وظیفه را نو هم نن تاسو د استغفار د وظیفه شروع کړئ ان شاء الله العزیز الله پاک به ډیر زیات په خپل طریقې سره تاسو کارونه را برابر کړي نو ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به یو شپه درود ابراهیم وایي او زر پیری به استغفار وایي استغفر الله استغفر الله بس پارا استغفر الله استغفر الله یو ورځ زر پیری ویلي بیا زر پیری وایا بیا زر پیری وایا سو پرګار شونه پر دې باندې تماشا کوي څه کار څنګه برابر یې موږ دوه ورځې وظیفه کوسته پریدو تماشا کوا روزانه د وظیفه کوا ځکه چې وعده الله پاک د استغفار باندې نو استغفار کې زبداو کما دا کما کوشش وکړه محترم او وظیفه د کمال ځان محترم د کمال کوي الله پاک مو ان شاء الله اباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته